السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مولوي صاحب، زما د یو سوال دی چې زه د اسلام په رڼا کې دننه یو چاته تعویض کوم که نه، په هغه باندې د ما په خوښه پیسې اخیستل، مثال زه 100,000 اخلم، 50,000 اخلم، یا 1,00,000 اخلم، یا 2,00,000 اخلم، یا 50,000 اخلم، دا اخیستی شم؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله دې خوشحاله لره. څو خبرې دي. یو دا چې زمونږ او تاسو معاشره کې تعویض کول دا رایج شوي دي او عادت دی او علما یې هم کوي ځینې، او ځینې بزرګان او عوام یې هم کوي. دویمه خبره دا ده چې اسلام موږ ته د تعویضونو په باره کې څه فرمان راکړی دی او څه تربیت او تعلیم یې راکړی چې څه کول پکار دي، او د تعویض کولو په باره کې موږ ته اجازت راکړی او که نه دی راکړی اسلام. ځکه موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام دعوه کوو، نو زمونږ او تاسو قائد او رهنما هغه اسلام دی. هغه زمونږ لارښودنه کوي کوم خواته موږ هر خواته چې اسلام موږ رهبري کوي، په کار ده چې موږ په هماغه لار باندې لاړ شو. ځکه اسلام خلک رهبري کوي. خلک اسلام نشي رهبري کولی چې اسلام خلک رهبري کوي، او بلکې خلک به د اسلام په رهبریت او تربیت او تعلیم لاندې زندگی د دنیا او ژوند تیری. نو کله چې موږ مطالعه وکړو د الله په وحی کې چې کومه محمد رسول الله تعالی علیه صلی الله علیه وسلم او بیا هغه وضاحت کړي او د دې امت مشرانو صحابه کرامو د هغې وضاحت بیان کړي، او زمونږ او تاسو د دین مشرانو امامانو خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد رحمهم الله، امام ابو یوسف رحمه الله، امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله، او نور د اسلام مشران او امامانو چې موږ تاسو ته د هغې تشریح او وضاحت کړي. نو کله چې موږ تشریح او وضاحت د اسلام وګورو په دې د دې خلکو په خوږو کلماتو او الفاظو کې چې هغې وضاحت کړي، نو موږ ته اسلام د الله د نبی د خولې مبارکې نه څو حدیثونه نقل کړي صحابه او داندې خلکو. یو کې د الله نبی داسې فرمایي چې ان الرقا والتمائم والتولة شرک، یقینا هغه دمونه چې هغه غیر شرعي، معنا د قرآن آیت نه یو دعاګانې صحیح ثابتو دعاګانو باندې نه چې حدیثو کې راغلي، هغه دمونه او یعنی غیر صحیح او خراب دمونه دا صحیح نه دی. اسلام فرمایي دا شرک دی. کوم چې په قرآن آیتونو سره یې په دعاګانو سره یې دمونه جایز دي، قرآن سورتونو سره یې. والتمائم، اسلام وی تمائم دا هم شرک دی. تمائم جمع د تمیمه، د تمیمه هغه شي ته وی چې سړی په غاړه کې اچي، خپل غاړه کې یا د اولاد په بچو په غاړه کې، او د یو مرض لرې کولو لپاره یا د نظر بندۍ لپاره چې نظر پې ونه لګېږي، یا پیران ور باندې کینني، یا څه دماغ خراب دي هغې صحت لپاره شفا لپاره چې په غاړه کې اچي. او لکه لیکل، ځینې خلک لیکل کې چې تعویض ورته کوي وی، او یا څه کنجکې منجکې، او یا څه تار مار، او یا د دې په شان چاقوان مواقان په غاړه کې ورته چې ځینې خلک برپو مرپو وغیره دا اچي، او دا ټول اسلام رد کوي. الله نبی فرمایي دا شرک دی، او صحیح حدیث دی
او بل روایت کې نبی اسلام فرمایي من تعلق تمیمه فقد اشرک، چا چې دا غاړه کې واچو الله سره شرک وکړ. شرک یعنی وړو کې شرک دی، یو لوی شرک دی چې اسلام نه سره په وځي، یو وړو کې شرک دی چې کبیره لوی ګناه ده، لوی ګناه نه خطرناک دی. او نو دی وجینا د اسلام تربیت مونږ ته دا دی، د الله د نبی زمونږ د امامانو چې دغه شیان ټول ناروا دي، دا کول په کار نه دي. او کوم ویو چې معاشره کې خلق کوي نو هغه څنګه دی، نو هغوی لپاره به ښه عذر ولټو، هغه دا کیدای شي د حدیثونو هغوی خبر نه وي. او زما یقین دی زمونږ خلق چې دي د هغوی دین اسلام سره ډېر شوق دی. الله دې نور هم د دوی شوق باقي او قایم و دایم ولري. او که په دې خبره باندې پوه شي زما یقین دی چې هغوی دا پرېږدي. نبی اسلام ته یو کس راغلو، څه کسان ورته راغلو، ټولو سره لاس میلاو کړو، یو سره لاس ورنه کړو، یو ته ورته وی الله نبی دې ته لاس ورنه کړو، وی د په لاس کې تعویذ پروت و، الله نبی داسې کړي چې لاس هم نه دی ورکړی. او دی وجې نه نو بله خبره دریمه خبره دا ده چې ځینې خلک دا وایي چې د قرآن آیتونه یې اچول جایز دي، تعویذ جوړول جایز دي چې هغه په غاړه کې واچوي. نو د قرآن آیتونه چې دي اول خدا چې هغه په ماشوم ته غاړه کې واچوي، لوی ته یې واچوي، او د هغې بې عزتي کېږي، بې حرمتي کېږي، حمام ته ځي او د اسما تیزي ته ځي، بې ځایه پروتي، یو خو د هغې بې عزتي کېږي. او دویم د قرآن آیتونه او دا صحابه نه دي اچولي په غاړه کې، او نه یې دا کړي چې هغه یې اوبه کړي او څاښتونه یې ترېنه جوړ کړي او اوبه یې څښلي مرض لپاره. امامان هم دا نه دي کړي، زمونږ د دین مشران هم دا نه دي کړي، صحابه کرامو دې لپاره دا نه دي کړي، ځکه قرآن د دې لپاره نه دی راغلی چې دا سړی غاړه کې واچوي او یا څه دعاګانې آیتونه ولیکي او هغه وڅکي، اوبو کې ولیکي، نه دې لپاره نه دی راغلی. قرآن دې لپاره راغلی چې اول په ایمان راوړي، دویم هغه زده کې تلاوت الفاظ صحیح کې ناظره ووي، په معنا او مقصد او تفسیر باندې ځان پوهې کې، او دارنګه علم حاصل کی او به عمل وکي او به دعوت وکي، قرآن ته خلق دې طرف ته راوبلي. او قرآن د دې لپاره راغلی چې موږ د دې د لارې نه الله وپېژنو، خپل ژوند مقصد وپېژنو، آخرت وپېژنو. نو لہذا قرآن کریم نه مو که سړی تعویذونه جوړوي غاړه کې چې دا هم صحیح نه دي. الله وایي چې قرآن کې شفا ده، نو شفا دا معنا نه چې په غاړه کې اچوي. شاتو په باره کې الله وایي چې شفا ده، نو دا خو به نه وي سړی شاته راغلي غاړه کې به اچوي، نه خوري به یې، قرآن باندې ایمان راوړي، تلاوت به کوي. نو لہذا نو تعویذونو متعلق اسلام زمونږ دغسې رهبري کوي. او هغه وروستنۍ خبره چې پیسې ورباندې اخیستل نه اخیستل هغه جدا خبره ده، خو دا خبرې زمونږ کیدای شي خلکو ته ناشنا ښکاري، او وجه دا چې یو شی عادت جوړ شي معاشره کې، خلک یې کوي او رسم رواجي، او که ته دا خبره وکړې نو بیا خلک د باندې نومونه مو دي چې دا بله قم خلک دي، بل شی دی بل شی دی. نه زه خو دا وایم که چېرته دا شیان جایز وي او موږ له مو کول په کار دی چې وي، کو ځکه چې په دې کې او هغه د دنیا ګټه هم ده چې سړی به غټ غټ پیسونه پې الي، غټې هغه پې الي. او نو لہذا تعویذونه معاویذونه اسلام رد کوي، نه مني په هر عنوان سره. چې اما دمونه جایز دي، دمونه کوه، او قرآن آیتونو باندې ښایسته ښایسته دعاګانې راغلي هغه وایه، دمونه یې کوه. دم نبی اسلام خپل هم کړی دی، خپل مسیح حسن حسین دمول، صحابه هم دمونه کړي دي. او دمونو متعلق هم چې زمونږ خلک ځینې شیان جوړ کړي هغه هم صحیح نه ده، لکه 1 کیلو شات په 200 روپۍ او د پې دم اچولی دا په 2000 روپۍ دي، دا هم صحیح نه ده.
او یا دم لپاره ځین خلک خاص کړي لکه جلالاباد نه سړی لاړ شي هغه هلمند ته لاړ شي پلانې سړی ښه دم اچوي دا هم اسلام کې نشته یو صحابي هم د مکې نه مدینې ته نه دی راغلی چې دلته یو کس ښایسته دم اچوي او یا د مدینې نه شام ته یو صحابي هم نه دی تللی چې هلته پلانې سړی ښه دم اچوي نه دم کې دو شیان شي الله پکې اثر اچوي یو دا چې هغه شیانو باندې دم کې چې هغه اسلام د هغې اجازت ورکوي لکه قرآن آیتونه او صحیح دعاګانې چې صحیح حدیثو کې راغلي او دویم په یقین سره یې ووایه زما رب نه امید دی چې الله به شفا ورکوي نو لہذا نو دغه ځینې شیان ضروري دي او د دې وضاحت هم ضرور دی دې وجې نه ما دغه کلیپ لږ اوږد کړو ما وایي چې خپلو ورونو مسلمانانو ته کوم شی چې الله موږ ته ښودلی دی د قرآن او سنت په رڼا کې چې دا قیمتي مرغلرې دي چې هغه د قرآن او سنت قرآن آیتونه دي د نبی اسلام خوږې خبرې احادیث دي چې دا خپلو ملګرو سره شریک کړو الله دې موږ ټولو ته بصیرت او پوهه په علم په قرآن او سنت باندې راکړي او الله دې موږ ته توفیق د عمل راکړي او زمونږ خلکو دا خبر زه ډېره کومه زمونږ خلک چې د اسلام سره ډېره زیاته مینه ده او ابتدا د دې کلیپ کې ما وویل اوله کې چې ډېره مینه ده ډېر محبت د اسلام باندې سر ورکوي جان و مال قربانوي او ځکه دومره ورته اسلام معلوم دی خو کوم اسلام چې حقیقي څیره ده او واقعي څنګه چې ما وویل چې الله نبي ویلي او صحابه او امامانو د هغې وضاحت کړی چې په هغه شکل او تفسیر باندې پوه شي د اسلام او الحمدلله ډېر خلک پرې پوهېږي او نو د اسلام نه نورم جان او قربان کېږي او مال او سر هر څه ور باندې لګوي الله دې موږ تاسو ټولو توفیق راکړي الله دې موږ ټولو نه راضي شي